بسم الله الرحمن الرحیم. رکو پراش و مسائل چې دینه کوم روزي د چرته رکو مسائل پوتیو چرته رکو نه پیلا وا د مسلار روزي چې موسی علیه السلام په واجب منته الله تعالی بنی اسرائیل ته کونی نه او بجری کړل. بل مسله دار وزي چې بنی اسرائیل چې کوم 12 شخونو هغه د پر دی اوبو سیستم دی ابنوشای سکیم د کې د هرې و شاخ رعایت الله پاک کړو او دینه دا مسله دریمه دا هر وزي چې کچیته داسې ته نزاوی دی اوبو تقسیمونه کې بیا غوته کا سړا په ایوي د چشمو تقسیم وکي یا د وادي تقسیم مقرر کی چې به نن به وارث د یو کی بل رز د بلا بل رز د بلا دا هټیک دي. بل مسله دینه دار وزي چې د الله رزق چې یو سړا خوري دغه تقاضا دادو چې دا پمزکه کې فساد نه پلو کوي لکه څنګه چې بنی اسرائیل پلو کوال. بل مسله دادو چې کله چې الله پاک بنی اسرائیل ته منو سلوا ایر کړل ا دې پاغي من صبر و نه کړل اغا په بجای نورا پزونه لګونه غشتل بیا الله پاک دایمنی تکلیف وروستال نو چې کله یو انسان ته الله پاک نعمت تیر کی پاغي من دا قناعت نه کوي به ودته تکلیف راسي. بل مسله دینه دار وزي چې کيو سړی ذمہداری کوي یا کشتکاری کوي دا شوبه اختیاري نو د کې هیڅ داسې د ګناه ولا خبره نشته یا بعد خبره نشته په دې کې هیڅ حرج نشته. بل مسله دینه دار وزي چې کيو سړی زمیندور ده یا کشتکار ده او دا په خپل ذمہداری کې کشتکاری کې دمرا منهمک ته دمره پکې مبتلا ده چې دینه الله ارشي بیا دا د مسلمان سړی طریقہ نشي کېدله. بل لا چې انبیاء کرام علیهم السلام قتلول دا غټ جرم او بل دینه دا چې کوم سړی چې د جرم ارتکاب وکي هغه د واجدی منته څو وخت کې هر وخت کې په دې منته عذاب ارتلاشي. دا غرنګي ډیرو کوکنه هڅه مسائل روزي ادا چې اسلام دروازې چې دی دا هر سړی د پر کلاو دی خو شرط پکې دا ده چې صحیح زړه نه وو یو سړی ایمان لري هغه چې څنګه کافر دغه د پر اسلام دروازه کلاو دی. بل دی آیات درکو کې دویمه مسله دینه دار وزي چې کوم اهل ایمان خلق تا هغه من د بغام او پریشانی کله نه وي بلکې د چې ته وي پر امن ماحول به الله پاک دیتا جنت کې میسر کوي. ابل دا چې کې وسړی نه ته ودا وخلې نو بیاغه ته د طاقت په ذریعہ سره دینه ودا وخلې نو هغه کې هیڅ خبره نشته لکه څنګه چې الله پاک بنی اسرائیل نه طاقت په ذریعہ سره ودا وخستله چې د غزو کې خبره نه منله. بل دا چې کله چې چانه یا چا سره دی د طاقت په ذریعہ سره چا سره تو ودا وکړه یا چانه دی ودا وخستله د هغه ودی پوره کول چې دی دا لازمي دي دا څنګه چې تا چیرې دا خو مونږ نه پزور ومنه لا اوس زنه کو نه هغه پوره کای. ابل مسله دار وزي چې يهوديونو کې باس کوم چې کوم د داوود علیه السلام کوم هغه بتلی له سزي وکړه او دغه مرتکب شول او ګناګور شول. بل دا چې کيو عمل ته بتلای هغه دې پرا یو هیلا کوي نو دا ناجایز ده. دی هیلا اسقاط چې کوم دو هغه به ذات خود جایز ده خو شرط دا ده پکې چې کوم فقها په دې کې شرایط لګولې دي د هغه رعایت پکې وکي بیا هغه ټیک ته کني هاسه کې علاقې زون ته جوړای بیا ټیک نه ده. بل مسله دار وزي چې کا الله پاک عذاب دا کې دلشي چې دی انسان شکل چې دا مسخ کی لکه څنګه چې د بنی اسرائیل شکلونه الله پاک مسخ کړي. اول مسله دینه دار وزي چې د الله عذاب چې دا الله عذاب دینا انسانونو ته پیچار دو چې عبرت حاصل کی سبا کې نزدا کی. اول دا چې الله پاک چې د بنی اسرائیل ته د غوزه بکونه حکم ورکړو دا دی هغه نظریتی جایزه الله خوستله یا پرون مې دې منی تفصیل کړم. بل دا چې اعتقادي او نظریتی امور چې څومره دي د دې تبدیلای کې یا دې بدلیدنې کې ډیر زیات وخت لاګي لکه څنګه چې د بنی اسرائیل واقع کې مستفصل په دې مته وکړه. بل دا چې د تبلیغ په دوران کې
مزاح کول دا مناسب نه ده چې ته وسړی ته تبلیغ کای او به ماس کې خندو پکې شروع کړي لکه څنګه چې موسی علیه السلام ته دی وی چې ته موږ سره مزاق کوي موسی علیه السلام ته چې زه الله پناه غواړم چې زه داسې مزاق کوونکو ونده شم. بل مسله دا چې که عمر وی رنگ وی یا یو صفت وی دا ته معین کې نو دغه معین دا شای عمر رنگ صفت دی وزنور کې معین کړه او د دې بیا د ایوا زنور تعیین وکړل چې وی دغه رنگ تا داسې زنوار داسې وو داسې څه دا متپیچار دو دا تکول شي. ابله مسله دینه دار وزي چې کله چې سړی ان شاء الله وي نو هغه کې چې څومره شکوک او شبهات دي اټول چې دی ختم شي. ابل لا چې غوچ دو یا اسکا چې دا د منی کته یوې کای حل چلای او حل چلونه کې دینه مدد او خوستا شي لکه څنګه چې قران کې دې تفسیر روغلا. ابل دا چې کا ایوا غدو اغا ته دې ته استعمالای چې کوونو نه او په پربوسي هغه دې پر استعمالای دا ټیک دي داتا استعمالول شي. ابل دا چې بدوري کو نه دا مسله هروزي چې بني اسرائیل چې اخر کار هغه چې وا اغا لکړې وا ډېر تکلیف بعد. بل دا چې کله چې یو سړی د شریعت په احکامو اعتراض کوي نو دا د خطرې علامات ده لکه څنګه چې بني اسرائیل ته حکم وا هغه بیا ماس کې سولونه پکړو چې څنګه رانګي وي څنګه عمر وي دا خبره بهرحال. نو بل دا مسله روزي چې د شریعت چې د حقیقت او حقایق چې دي دوی اعتبار ده ظاهري الفاظ چې دا معتبر نه دي. دا واجدو چې منافقین چې د اغوتا دغلپن او دو خبرو او دو چهرو او دو ربو هیڅ فائدہ نه کړه. اول دا چې د ټولو خلکو نجات ذریعہ چې دو هغه الله پاک صرف اسلام کې شیدو اسلام نه علاوه بل یو دین کې نشتا. واخر دعوانا الحمدلله.